السلام علیکم. یو ډیر اهم سوال چې نو معنا بار بار کیږي په ما په کیریئر کې دا کوېسچنز چې نو ډیر ځله مخه ته راغلي دي او ایون چې نو په سوشل میډیا باندې دا سوال معنا کیږي چې یو خاوند او خزه هغوی واده وکړي او ښځه چې نو هغه د خلا ډیمانډ وکړي، نو آیا چې نو د خاوند رضامندي نه وي نو خلا کیدی شي او که نه؟ نو زما جواب چې نو هغه ملګرو ته دا وي، زما کلاینټس ته دا وي چې خلا چې آوټ اف کورټ هم کیدی شي چې ښځه او خاوند بهر کینی او یو سټامپ پیپر باندې لیکلو کی چې بالکل ټیک ته بس دا ښځه چې نو ما آزاد کړه او نن نه پس چې دا زما ښځه نه ده، نو خلا چې نو هغه تاسو بیا یونین کونسل کې رجسټر کې چې مونږ چې نو یو بل سره چې نو آوټ اف کورټ سیټلمنټ کو مبارات هم وکړو او خبره ختمه شوه، تنسیخي نکاح وشوه. د هغې نه پس کو فرض کا یو خاوند دی او هغه رضا نه دی، زمونږ د پښتنو معاشره کې زیات تر دا کیږي چې خاوند چې نو هغه وایي زه ښځه نه پرېږدم. نو مخکې هم همداسې کېدل چې لکه زمونږ چې کوم کتابونه ویلي دي چې کله د هندوانو به دا رواجونو کفارو به دا رواجو چې کله به ښځه چې نو هغه تر هغې پورې به چې نو هغه د ښځه به چې لکه تر څو پورې به سړی مړ شوی نو او که مړ به هم شو نو بیا به یې ورسره وسوځوله. نو دغه شانتې رواج چې نو هغه زمونږ خلکو کې هم چې نو هغه ایګو، زه به ووایم چې ایګو د لاسه د ښځه نه پرېږدي. ګینې د هغې چې نو شرعي حق هم دا دی چې هغه د خاوند نه ځان خلاص کړي او هغه چې نو د خپلې مرضۍ ژوند تیر کړي او چې څوک هم غواړي هغه سره واده وکړي او خپل ژوند چې نو هغه په ښه طریقې سره ښه ښکلی ژوند تیر کړي، خپل بچي چې انجوای کړي، خپل لایف انجوای کړي، نو خپل لایف د فیملی لایف چې نو هغه انجوای کړي. نو دا ده چې لکه د عدالت تاسو رجوع کې او عدالت نه چې تاسو تنسیخي نکاح چې نو په خلا په بنیاد باندې اخیستی شي. نور هم ډېره طریقې دي، هغه به چې نو انشاءالله ډسکس کوم او بلې ویډیو سره به راځم. که ستاسو څه کوېسچن وي تاسو مانه کولی شئ، زه به چې نو انشاءالله کوشش کوم چې هغې باندې تاسو له ویډیو جوړه کړم او تاسو چې نو په هغې باندې ګایډ کړم. ډېره مهرباني.